اجي کدونکو څنګه چې تاسو کته شي نن د اختر دویمه ورځ ده ورکوټ اختر دی رمضان المبارک میاشت تیره شوه دې ټیم کې موږ موجود یو د نون لیگ نه منتخب شوی ایم پی ای ملک طارق امان په قلا کې هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د اختر دا ورځ څنګه ومانځله او هغوی له عوام را روان دي په ډېر ګڼ شمیر سره نو د دې حوالې سره د هغوی څه تاثرات دي. سره ټول لومړی خو تاسو له موږ د اختر مبارکباد درکو. د اختر نن دویمه ورځ ده د مختلف شعبې سره تعلقات ساتونکي شخصیت تاسو لره روان دي اختر مبارکباد درکوي. څنګه محسوس کوئ تاسو دا دوه ورځې خپلو عوامو ته اوښکلي دي څه فیل کوئ جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خو ستاسو اختر مبارک شي او څونه زما اوریدونکي کتونکي خلک دي هغوی ته زما د زړه د ایرانیانو نه زه اختر مبارکي پیش کوم. الحمدلله زه ډېر ښه فیل کوم لګیم. زما دوستان رشتہ داران زما ملګري را روان دي او الحمدلله ما سره اختر مبارکي نن دویمه ورځ ده. ماښام لمونځ شو خو لیکن د دې باوجود چې دی نو دا میلمانه را روان دي نو د اختر ورځ الله پاک موږ له یو خوشحالۍ ورځ راکړې ده چې روژې ونیولی شي نو بیا هغې نه پس اختر چې وي نو دا د خوشحالۍ ورځ وي نو دا خوشحالۍ ورځ مانځو لګیا یو خپل سادګۍ سره لګیا یو. څونه زما ملګري دوستان راځي الحمدلله ښه په خوشحالۍ باندې رانه واپس ځي لګیا دي. او ستاسو په حفاظت باندې زه به دونه ووایم چې نن فلسطین مسلمانان ډېر زیات په تکلیف کې دي. الله تبارک وتعالی د ښکلي او بختور ورځ باندې د هغوی مدد وکړي او الله دې د هغوی د تکلیف نه وباسي. کتونکو له به څه پیغام ورکوي او د اختر لومړۍ ورځ تاسو څنګه مناو؟ کتونکو ته به زه دونه ووایم چې ستاسو ډېر اختر مبارک شوي او موږ الحمدلله ډېره ښکلې ورځ ومانځله دویم او تاسو کوشش وکړئ چې څنګه مینه محبت باندې دغه اختر کې یو بل سره ملو شو نو ټول ژوند همدغه شانتې په مینه محبت باندې په یو بل سره په ملاوېدو باندې ورورولۍ کې خورولۍ کې تیر کړو. ټول لومړی خو تاسو ته هم موږ د اختر مبارکباد پیش کوو. ملک صاحب له راغلی د اختر په موقع باندې څه پیغام ورکوو؟ ډېره مهرباني ستاسو د ټیم ملک صاحب ته راغلی یو زموږ مشر د ایم پی ای دی د بنګ ایم پی ای دی بلکې دا به ووایم چې کله هم د ایم پی ای نه و په دې علاقه کې ډېر کار کړی دی. خاص کر زه به دا ووایم چې په منشاتو باندې د څومره کار کړی دی 15 کالو نه نو تاریخ ګواه دی چې بلی چا هم دومره نه دی کړی. که زه دا خبره مو کومه دا به هم دروغ نه وي دا اختر شپې ورځې دي دا زه بالکل سچ وایم چې زموږ صوبایي ګورنمنټ هم دې طرف ته سوچ نه و هېچا هم سوچ نه و. پهله ملک صاحب راووتو نن 15 کاله مخکې په دې علاقه کې چې چېرته خوار غریب و منشاتو خلاف ده ورته یو هغه شروع کړو علاج یې شروع کړو. مختلف سنټرې دي چې هغه د په نگرانۍ کې دي پری اف کاست ټریټمنټ یې ورته وکړو. نو ملک صاحب ډېرو کورونو کو جاړه ختمه کړې دی هغه جنګ جګړې ختمې کړې کوم اور چې بل و پکې د نشې او د تماشې هغه اورونه یې مړه کړي دي. موږ دا وایو چې الله پاک دې ټولو ته داسې مشران ورکړي او زموږ مشر دی کله چې موږ دلته راغلي یو نو داسې نه یو راغلي چې موږ د نه ټیم اخیستی. تاسو کتلی شئ دروازې کلاو دي هر سړي دپاره دی ناست دی او خپل ټیم یې ورکړی دی چې د وس نه سم کېږي عوامو سره یې کړي. د سیاست نه علاوه دوی هم د عوامو خدمت بغیر د سیاست نه هم کړی دی او تاسو چونکې د منشیاتو خلاف کار کوئ په هغې کې تاسو سره د دوی روف فاونډیشن هم کار کوي هغې حوالې سره هم د اختر پرې موقع باندې دا به ووایم چې ملک روپ خو سره مونږ کار کوو. مونږ ټول د ملک صاحب ټیم یو که هغه ملک روپ دی که هغه جي خان امیر دی او که هغه سلمان دی مونږ ټول د ملک صاحب په نگرانۍ کې دا کار کوو. زمونږ چابیان یې ملک صاحب سره دی مونږ ته دا د درس راکړی دی چې تاسو د منشاتو خلاف کار وکړئ بلکې خپل د زړه ټوټه چې ملک روپ ورته وایي د مشر زوی دی هم دې کار ته مختص کړی دی چې تاسو په دې کار کې مطلب کار وکړئ. دا یو ناسور دی پښتانه دي کله دماکو خراب کړه کله دهشتګردۍ خراب کړه خو زه به دا ووایم ټولو نه زیات دې نشې خراب کړه او هغه نشې ختمولو کې د پوره کردار دی. د سنا پېښور دغه هم ملو شوی دی هغې حوالې سره او بالکل هغه وایي چې زه د پېښور بچی یم دې کې شک نشته دی. عمر یې کم دی خو ماشاءالله خدای پاک عقل ډېر ورکړی دی مشرانو داسې تربیت ورکړی دی چې هغه مشر سره مشر دی کشر سره کشر دی مولانا سره مولانا دی خدای پاک دې د عمر کې برکت واچي. اختر حوالې سره به دا ووایم چې بس ټولو ته پکار دی مینه محبت ورورولي یووالی کمې دشمنۍ چې دي کومې بغض کینې چې دي پکار دی چې هغه ختم کړي او د دې نه اسم نه جوړېږي. مونږ پښتانه یو ورونه یو دین دی یو مذهب دی یو اسلام دی پکار دی چې مونږ ورورولي خپلو کې پیدا کړو. زما کامران امیر صاحب نوم دی د دې علاقې کې تبلیغ کې زموږ ذموارۍ دي او ملک صاحب زموږ عوامي ایم پی ای دی او دله موږ هر کال راځو خو الحمدلله د دې د اجرا د ځای د ټول عوامو دپاره همیشه کولاو وي او خاص کر په اخترو کې دې چې کوم دی خپل قیمتي وختونه د خپلو مینوالو د عوامو دپاره چې کوم دی وقف کړي وي
نو موږ شکریا ادا کوو. داسې خلک د دنیا کې ډېر کم میلاویږي چې د انسانیت همدرد وي، خیرخوا وي. نو موږ د عمر لپاره هم دعاګانې کوو. تاسو هم شکریا ادا کوو چې تاسو هم راغلئ. نو داسې امپیا دی الله هر چا له ورکړي څنګه چې الله موږ له راکړی دی. داسې مشر دی همیشه ژوندی وي، الله یې زموږ ټولو زندګي وله ورکړي. نو ډېر مبارک امپیا الله موږ ته راکړی دی او ډېر داسې مبارک خلک روان. تاسو نو مخکې اوس یو تقریبا 26-30 کسان راغلي وو، هغه ګونګې نو. نو ما ملک صاحب هم دا خبره کوله چې ګوره تاسو د ګونګې نه محبت کوئ. هغه وجه دا ده چې د ده په زړه کې د انسان دپاره همدردي او خیرخواهي ته شي. اختر واشه دا پیغام ورکو څنګه چې پیسې وفرمایي څنګه چې په اختر کې مونږ یو بل سره مینه محبت سره خلوص سره ملاویږو، خندا پیشان سره دا ټول ژوند چې کوم دغه مونږ تیر کو. نه مینوال تم دا دغه کو چې را خپل ژوندۍ د اختر غونډه چې کوم ټوله تیر کړي. ان شاء الله د علاقې د ملک کې په دې صوبه کې به همداسې چې کوم د خوشاله نه چې کوم دی همیشه وي. ډیره مهرباني. تاسو د اختر مبارک شي، د ټولو مسلمانانو د اختر مبارک شي. کوم ملمانه چې ملک صاحب راغلي زموږ طرف نه ټولو ته د وړوکی اختر مبارکي وي. پیغام خو دا ورکومه چې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، الله را باندې فضل کړی دی. بل خبره دا ده چې ملک صاحب راغلی و، د ملک صاحب په نگرانۍ کې ملک صاحب انتهایی خوږ انسان دی، مینناک انسان دی. بل د علاقې په سطح کو ګوري د ملک صاحب خدمات نو هغه د هیڅ چا نه پټ نه دي. په هر فیلډ کې په منشیاتو کې مرګرو خبرې وکړي. داسې نور کو تاسو وګورئ د بجلی متعلق چې څه خبرې اترې دي، د روغو متعلق، د خلکو د کورونو د روغولو متعلق چې څه خبرې دي، نو هغه یو زنده مثال دی. مثال ډیرو خلکو په خپل ستړي کړي دي، خو د ملک صاحب غونته کې ستړي چې هغه خپل مال لګولې دی، خپل وخت لګولې دی، خپل بچي خپل خاندان ټول دې خبرو ته وقف کړی دی چې چرته د 2 کسانو روغ راځي نو تاسو به د ملک صاحب د کورنۍ د ټولو نه پیله به هلته تاسو موجوده وینئ. زما پیغام خو دا دی چې څنګه چې ملک صاحب دی یو سټپ اوچت کړی دی د منشیاتو خلاف. زمونږ په وطن کې جی د ټولو نه لویه مسله نن سبا چې کوم دی هغه دهشتګردي ده، او دویم چې کوم ناسور دی مرګرو خبرې وکړي، دویم چې کوم ناسور دی هغه منشیات دي. دا هیڅ چا نه پټه خبره نه ده. نو زما پیغام دا دی د نوي نسل ته چې خپل ځواني خپل وخت دا په سبق باندې تیر کړي. دا د دې څنګه دا زموږ د پاره یو زنده مثال دی چې مثال دی د ځواني کما په خلکو په روغو کې تیر کا زموږ د پاره چې موږ د خلک کاپی کو او موږ هم د 2 کسانو د روغي کوشش راولو، موږ هم چې کم دی د خې طرف ته کوشش وکړو. نو الله دې زموږ په ټولو مؤمن مسلمانانو په دې ځوانانو باندې خپل رحم او فضل وکړي. دا چې کم ناسور په دې وطن کې راګړ شوی دی د منشیاتو په چې د دې نه دی الله تعالی د هر کور د هر بچو ساتي. زماده د اختر حواله سره جی دا پیغام ورکوم چې څنګه د اختر په مبارک ورځ باندې د هر سړي په زړه کې یو خوشحالي وي، بل سره ډېر په خوش اخلاقۍ باندې ملاویږي او یو مزه د دې وخت نه علي اختر متعلق. نو زه به جی دا ووایم چې هر ورځ اختر دی، روغ صورت چې کم دی دا اختر دی. نو انشاءالله زما هم دا اراده ده چې انشاءالله هر چا سره ملاویدل همدغه چې څنګه نن زموږ روټین دی د اختر متعلق چې په خوشحالۍ ملاویدل دي. پهله زه دا عهد کوم انشاءالله بیا د نور مسلمانان او نور چې کم ځوانان دي زما به حیثیت ځوان دي ټولو ځوانانو ته دا پیغام دی. اجي کتونکو څنګه چې تاسو قتل د اختر 2 ورځ ملک صاحب په خپل قلا کې خپل مینوال د پاره خپل عوامو د پاره تیر کړه او وی چې ډېر ښه محسوس کوم د منشیاتو خلاف وی خپل پیغام ورک. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پیښور.